الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها عزتمند مسلمانانو موږ د قیامت علامات شروع کړیو او د قیامت په علاماتو کې تقریبا اتلس نخې مونږ ویلې وي قیامت راځي دا غي نمخ کې به نخې راځي هغه اتلس نخې مونږ بیان کړې دي نو لسمه نخه هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ تاسو ته بیان کړی دا چې هغه ته کثرت المال وایي د قیامت دراتلو نه مخکې به مال ډیر زیات شي او دا دولت به دومره زیات شي چې دې باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عوف ابن مالک رضی الله تعالی عنه پر روایت باندې حدیث دغه فرمایي چې ذا اتیت النبي صلی الله علیه وسلم فی غزوه تبوک ز رسول الله صلی الله علیه وسلم خاطر عالم د غزوه تبوک په موقع باندې وهو فی قبه من آدم رسول الله صلی الله علیه وسلم د چمړې په یو خیمه کې ناستو ما ته ویل اعدد ستا بین یدی الساعه عوفا د قیامت دراتلو نه مخکې سنخې دی هغه نخې وشماره او دا حدیث ما مخکې ویل هغه سنخې په دې کې نورم وی هو منها استفاضة المال مال بسواش حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی دا مال به دومره زیات شي چې یو سوالګره با سوال کوي دې سوالګری ته باپ دی
سوال کې چې ماته لګي پیسې راکړه د چانه به سوال کوي نو 100 دینار به ورته ورکړي 100 دینار 100 دینار ډېر سیز دی ډېر پیسې ته جوړيږي او ډېر کار پکېږي په هر ملک کې وې دې به دا تندې تریو کې خپه بشي واپس بلاړ شي چې له 100 دینار را راکړو نو دومره به د مال زیات شي چې سوالګر به په 100 دینار باندې نه خوشالي دا به د قیامت د نه خو نه خي او ما تاسو ته ویلو چې دا نخي چې کوم مونږ بیانو نو دا تیری شوی دي کوم نخي چې راغلي دي هغه مونږ بیانو بل روایت کې راضی عمر ابن تغلب رضی الله عنه پر روایت باندې هغه وی رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت نخ بیانولې وی فرمایل چې ان من اشراط الساعه ان يفشو المال وتفشو التجاره د قیامت د نخونه یو نه خدادا چې مال ډیر زیات شي او تجارت ډیر زیات شي بل یو روایت کې راځي د عدی ابن حاتم الطائي رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې حدیث دی مخکې ما بیان کړو د بلې نخې د قیامت د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته ویل اے عدی کستا د عمر چرته سیوا شو ته دا ژوند لږ زیات شو نو ته به داسې حالات به ویني چې یو سړی به د سرو د سپینو زرو نه به د خپلې منګولې راډکې کړي او خلقو پسې به ګرځي چې زمانه دا صدقه واخلي خو د سرو او د سپینو زرو دا اغستو والا به څوک نه چې داتې والي نو دا نخې ما تاسو ته ویلو چې هغه نخې مونږ بیانو چې دا شوي دي او کنه دي خو بعضې نخې داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ او تاسو ته ښودلي دي هغه څه په ابتدا کې هم راغلي دي او څه په اخر ته بیا هم راځي لکه بعضې مفسرین او محدثین دا حدیث وایي دا نخ هم راغلی ده بعضی وی چې عثمان بن عفان رضی الله عنه کله فارس او روم دا فتح کړل نو دا هغې نه پس ډیر زیات مال عام شو او خلک ډیر زیات مالدار شو او داسې څوک پاتې نه شو چې سوالګرې یا چرته وی چا ورته مال ورکړی وي بل یو قول پکې داسې دی چې دا د عمر ابن عبدالعزیز په زمانه کې داسې شوی دی هغه چې دور خلافت نو دا کار شوی دی او عمر ابن اسید ابن عبد الرحمن رحمه الله وی د دې عمر ابن عبدالعزیز دا حکومت 2.5 کال په دې 2.5 کال کې دومره مال او دولت چې داغي امتحان او دومره زیات مالو او بعضی مفسرین وی او دام صحیح ده بعضی محدثین چې دا به اخیر ترازی د امام مهدی په زمانه کې اوسم کومګ او تاسو سوچو کو دانه خو سمجھتا غربت ډیر زیات کم شوی دی واغه خلک چې هغه یو ټیم روټي وخړل بیا به د بل ټیم کوشش به کاو چې څنګه براته ملاويږي نو هغه خلق هم ماړي دي پروټي باندې او قسمه قسم لباسونه مونږ او تاسو اچو دا شانتي رزق مونږ او تاسو ته خبره اخلي نو د قیامت د نخونه یو نه خداده چې رزق ډیر زیات عام شي
او شلم نخ د قیامت د نخونه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کړی دا چې دروغ به عام شي، دروغ به ډیر زیات شي. ان بین یدی الساعه کذابین فاحذروهم. مسلم شریف کی حدیث ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت نه مخکې بعد دروغجن خلک ډیر زیات شي او تاسو دغه دروغجنو نه ځان وساتئ. یو حدیث کې داسې راغلی دی چې لا تقوم الساعه، قیامت به تر هغه پورې نه قائميږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو کارونه ذکر کړل. یو یې پکې دا ذکر کو چې دروغ به عام شي. او دا یو فرمایل سيكون في آخر امتي اناس يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم فاياكم واياهم احذروهم وابعدوا انفسكم عنهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل سيكون في آخر امتي اناس، زرد چې زما په دې امت کې به داسې خلق پیدا شي يحدثونكم ما لم تسمعوا انتم ولا اباؤكم، تاسې خبرې وکړي چې نه به تاسو اورېدلې او نه به تاسو پلارانو اورېدلې، تاسې دروغ به وایي. فإياكم وإياهم، تاسو د دین لري شی او د ځان نه لري کوي. مطلب دا چې مو ورنږدې کېږي داسې دروغجنو. مونږ او تاسو د خپل علاقو کې سوچو کو وستا بیاغه حالات راغلي دي. زمونږ او تاسو چې څوک مشران کېږي هغه راته دروغ وایي، زبدا کوم زبدا کوم زبدا کوم، اسمان برا کوزوم، زمکه واپاسه کوم، سړکونه به د سرو زروي، بجلی به داسي ارزانی به راځي. او چې څنګه الیکشن وشو دا غینه پس بس قصه ختم، بیا به ما ته پیژنون او دې ته وایي دروغ. او عموما په معاشره کې عام خلق هم دروغ وایي الا ماشاء الله. لک خلق بداسي چې هغه به د دروغ نه ځان ساتي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې دي. داسې زمانہ به پتا سو راځي خلق به دروغجن شي، دروغ به ډیر زیات عام شي. او دروغ ویل دا د ټولو ګناہوں جرړه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابي راغی، یو کس ورته راغی او هغه ورته وی چې د الله پیغمبر از ډیر ګناهونه کومه، دا ګناه کوم دا ګناه کوم دا ګناه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی دروغ مو وایه. هغه د الله پیغمبر از اخلاق کوم ته دروغ مو وایا، وی دروغ پرېدا. زبرت کاری کوم ته دروغ مو وایا، زبل عظیم ګناه کوم تر ته دروغ مو وایا، بس وته دروغ پرېدا. او دې روانو پر دې حق والو لاره کې ورته سوچ راغی کده الله پیغمبر رانه تاسو کی چې دا کار تا کړو نو زه خو باغت دروغ څنګه ویم، ما ته وې د دروغ نه ځان سات. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته آیات شو یو ګناه پرې خو بلې ګناه پس روان شو چې سمانځ پورې لاړو بیا یې سوچو کو چې د الله پیغمبر به تاسو کی ما سره به داغه څه جوابي. هغه ګنایم د هغه د وجه نه پرې خو ده. بل ګناه نو معلومه ده شو چې دا دروغ دا د ټولو ګناهونو جرړه ده. او الصدق ينجي والكذب يهلك، رښتیا سره نجات ترسي، دروغ هلاک. یو دروغ له بسل دروغ نور ګوري نو بیا په ځان بچ کې. رښتیا ویل نه انسان ته نجات ورکړي. او دا ځان له موضوع د وګړه موضوع د پدی باندې ان شاء الله بیا بحث کوم. او زمونږ مقصد د قیامت علامات بیانولې. قیامت د نخونه یو نه خامداده چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي دروغجن به پیدا شي. او بل نه خماویلی و چې دروغجن به پیدا شي د نبوت دعوی به کوي د دروغو.
زمانه پس به 300 خلق دا د نبوت دعوه کوي. هغه ما تاسو ته بل حدیث ویلو، خو عام معاشره کې به خلق دروغ ډیر زیات وي. دا به د قیامت د نخونه یو نه کوي. نو د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای فإياكم وإياهم، تاسو د دین لري شی او د ځان نه لري کوي، مو ور نږدې کیږي، ځان ته بچ کوئ. بل نه خد قیامت د نخونه هغه دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د وینځنه خپل آقا پیدا شي. عمر بن الخطاب رضی الله عنه فرمایي اغوی قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم سره په یو مجلس کې ناستو، اذ طلع علينا رجل، یو سړی راغی اچانک، شدید بیاض الثياب، ډېر زیات سپینې جامې وي، تک سپینې جامې وي، شدید سواد الشعر، تک تور ویختیو، او بل دا لا یرا علیه اثر السفر، د سفر اثراتم پنخ کاری دي چې د چرته مزل بکړي، دا سي تر تازه. مون صحابه کرام ناستو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره، سړی راغی او اچانک را دن نشو، تک سپینې جامې وي او تک تور ویختیو، او د سفر اثراتم پنخ کاری دو. ولا يعرف منا احد، مونږ نه چا پیژاندوم نه چیرې دا بسوکی د کم ځای نه راغی. حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم، تر دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې کېناستو، فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، دا خپل زنګنونه د الله د پیغمبر د زنګنونو سره ولګول، او وضع كفيه على فخذيه، دا خپل ورغوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګنونو کې خو دا سه اوس مونږ کینو خپل لاس دل تکدو. واغه عجیب کار داو کو چې د خپل زنګنونه راوغستو د رسول الله په زنګنونو سره ولګول، او بیا یې عجیب کار داو کو چې د خپل زنګون په ځای په لاس وي خودو، په کار داو چې دا سې کړی وي، د خپل لاس د رسول الله په زنګنونو کې خودو، او چې کیناستو سوالونه د الله د پیغمبر نه وکړو. قال يا محمد اخبرني عن الاسلام، د اسلام په باره کې راته څه ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. اسلام خدا دې چې د لا اله الا الله اقرار کول، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اقرار کول، او اسلام دا دې چې منځ قائمول، منځ کول نه قائمول. مؤمن مسلمان به منځ قائمي، نظام د منځ به قائمي، هغه د پاره د جمعات بندوبست کوي، هغه به خیال ساتي، خپل چې منځ کې هم داسې به کوي چې هغه منځ په صحیح طریقه باندې، او دغه شان زکات ورکول دا اسلام دی، او روزین ول اسلام دی د میاشت د رمضان المبارک، او حج د بیت الله کول، او چې د سړی طاقت وي وسی وي د حج دتلو. الله دې زموږ د ټولو وس پیدا کړي، دغه پاک سرزمین دی الله په موږ ټولو ولیدي کی. او داس ته پوسی چې کله وکونو د جبرائیل علیه السلام دې سړی ورته ویل صدق درشتیا دی ویل، تارشتیا ویل. عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه وی فعجبنا له يسأله ويصدقه، مونږ ورته تعجب واغستو چې دا عجیب انسان دی، ګوره یو ځل سوال وکړو بیا وی تارشتیا ویل، او کاریم ناشنا کړي دي، زنګنونه هم د رسول الله سره لګولي، لاسونه هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زنګنونو وی خو دي، او بیا سوال هم داسو.
بیا تپوسو کو اخبرني عن الايمان، د ایمان بارک راته سوای. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. دغه شانتي ایمان راوړل په الله باندې، په ملائکه باندې، په کتابونو باندې، په رسولانو باندې، په ورځ د آخرت باندې او په قدر باندې ایمان لرل چې دا کم تقدیر کې څه لیکل شوی، دا ماته تکلیف ورسېد دا الله لیکلو، دا ماته خوشحالي رااله په دې وخت دا به الله زما لپاره خوشحالي لیکلی و. نو په تقدیر باندې ایمان لرل دا ایمان دی. قال صدقت، بیا ورته ویل رښتیا دی ویل. دریم تپوس یې وکړو اخبرني عن الاحسان. د الله پیغمبره د دې احسان په باره کې راته څه ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل احسان دې ته وایي ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ډېره ګوره اهمه خبره، د الله داسې بندگی کول او داسې عبادت کول چې ګویا ته داسې په دې منځ کې ولاړې چې زه الله وینم، او کدا عقیده دې نه چې زه الله وینم او الله ما ویني، نو چې دا عقیده خو دې مضبوطه وي چې الله مینی زه ولاړم الله تعالی مینی. دې ته احسان وایي، دې ته احسان. ان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. د الله داسې بندگی او عبادت کول چې ګویا زه الله وینم او الله ما ویني. خو زمونږ استاسو منځونه خدا سي دي، الله دې را باندې رحم وکړي. مونږ چې اوس ختميږي وکړه چې دې تانی نه وځو د سینې ډیر زیات پکې تنګیو او منظم داسي چې خپل منظم پکې نه وای، بس سوچونه د دنیا. عزتمند الله داسې عبادت کول چې الله ما ویني او زه الله وینم، دې ته عبادت وایي او دا احسان دی. او مقصدی خبره چې اوس مونږ کوم دا حدیث وګدویل دا نور تفسیر هم پکې ونه کو، دې د وجه د مخکې ما بیان کړم دی. بیا تاسو کو اخبرني عن الساعه. د الله پیغمبر د قیامت په باره کې راته سوایا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ما المسؤول عنها باعلم من السائل. دا چانه چې تپوس شوی دی، دا چا چې تپوس کړی دا تپوس کوون کې ډیر پوي. ته زمانه د قیامت باره کې تپوس کې، او قیامت علم خو ماته نشته او دا تا ته هم نشته، او ته په دې خبره پوهې چې ماته د قیامت علم نشته، نو ته زمانه په دې خبره ډیر پوهې چې قیامت دا پټ سیز دی اچانک برازي. دا ورته ویل د الله پیغمبره اخبرني عن اماراتها. ماته د دې نښې وښایه، اشارات، امارات او علامات، دا د قیامت نښې دي. بیا پکې محدثین ویلي چې امارات وړو نه خوتوي او غټو نه خوتوي، علامات غټو نه خوتوي، او اشارات چې دي دا امارات وړو غټو دواړو ته وي، او اشارات صرف وړو نه خوتوي، یا امارات صرف وړو نه خوتوي، اشارات غټو وړو دواړو ته وي. بهر صورت د علامات د قیامت تپوس یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ان تلد الامه ربتها. د قیامت د نخونه یو نه خدادا چې کله وینځ خپل آقا او خپل مولا وزيږي، دا د قیامت نه خدا. او بل نه خیدا چې انتر الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. توینی بربن خلق، بیا بلخبی خلق، سرتور سر خلق چې د یو بل نه په آبادو کې مخکیواله شروع کونو پوهه قیامت نږدې ده. يتطاولون في البنيان. عمر بن الخطاب رضی الله عنه وایي بس دا سړی چې دا تاسو نه وکړل اچانک د دینه پس پاسې دو بهر وته مونږ مو ته خو نه لیدو چې چرته لاړو. وی فلبثت مليا
مالک ټیم تیر کو څو ورځې پس رالم 2-3 ورځې بعد د الله د پیغمبر سره مې ملاقات وشو. قال لي يا عمر اتدري من السائل؟ ما ته ویل عمر تا غسړې په جاندو سوال کوونکې. قلت الله ورسوله اعلم. ما ورته ویل الله د الله رسول ډېر پوهیږي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فانه جبريل اتاکم يعلمکم دینکم. تاسو ته جبريل علیه السلام راغلی و او دا داسې کار یې ځکه وکړو چې تاسو دین وښیي. معلومه دا شوه چې د علم د پاره تپوس کول دا ثواب دی او دام ثواب دی چې مثال زه نه پوهېږم او زه د بل ملګري نه تپوس وکړم او دا زه پوهېږم او دا بل ملګری هم پوهېږي خو دا نور ملګري نه پوهېږم، زه دې ملګري نه تپوس وکړم چې دې هم پوه شي په دې باندې. دا سوال هم جایز دی. او سوال د پاره د اعتراض کول دا حرام دي چې یاره څوک راګیر کما چې د څومره علم دی دا به څومره په اوبو کې دا ګناه ده. سوال د پاره د علم او سوال د پاره د تعلیم، دا سوال د پاره د تعلیم او دای تاسو بل روایت کې هم راضی ابو ذر غفاری رضی الله عنه نه روایت ده چې جبرائیل علیه السلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل یا محمد متى الساعه؟ اے محمد قیامت بکلی صلی الله علیه وسلم. فنکس فلم يجبه شيئا. دا سر رسول الله دا سخته کو او د جبرائیل علیه السلام ته جواب ورنکو. بیا یې تاسو کو د الله پیغمبر قیامت بکلی بیا یې سرخته کو جواب ورنکو. پدریم ځلې تاسو کو چې دا قیامت بکلی فلم يجبه شيئا س جواب ورته ورنکو. 3 مرات 3 ځلې دا کارو او پسلورم ځلې ورته ویل من مسئول عنها باعلم من السائل. دا چانه چې تپوس شوی دی دا د تپوس کوونکي نه ډېر پوهېږي. ولکن لها علامات، د قیامت علامات شته. اذا رأيت المرأة تلد ربها، چې کله ته وینې چې خپل غلام وزېږي بس دا به د قیامت نه ښیي. دې څه مطلب دی عزتمندو؟ محدثینو ډېر اقوال پکې راوړي دي خو آسان دا دی چې داسې زمانه به راشي اسلام ته به الله فتح ورکړي، مسلمانانو ته به الله فتح ورکړي. دا مسلمانان به په دې ځمکه باندې حاوي شي او د کافرو نه به ښځې ونیسي، هغه به د دې وینځي. اوس به د هغې نه بچی پیدا شي نو بچی خو د مور نه دا خو پلار ته نسبت ځي نو دا وینځي. دا اقا چې دی دا د چا چې وینځه ده دا د چا نه چې بچی پیدا شوی نو دا یې اقا دی. اوس دا کم بچی چې پیدا شوی دا یې اقا دی ځکه هغه آزاد دی، هغه بچی د دې پلار دی. نو دا مور دا کم بچی چې پیدا شوی دی دا هم د دې مور اقا دی، مالک دی او دا پلار مالک دی د دې الګ. نو داسې به وشي. او بل توجیه پکې محدثینو دا ویلي ده چې قیامت ته نږدې به د والدینو احترام کم شي. د دې مطلب دا دی داسې زمانه به په تاسو باندې راشي چې د والدینو احترام به مکمل ختم شي. خلق به والد ته او والدې ته ډیر زیات ښکته نظر کوي. دا بل روایت کې شته د ابو هريره رضی الله عنه په روایت باندې وګد حدیث ته پاره کې دا نښې د قیامت خودلې شوی دي. ان شاء الله بیا به بیانو. او عزتمندو زه بار دا خبره کوم چې د دې قیامت د علامو د نښو د بیانولو مقصد دا دی چې د غزل تیاری کول پکار دي چې مونږ او تاسو ورزو تیاری وو، مونږ او تاسو سره توخی، مونږ او تاسو سره ډالۍ او مونږ او تاسو وروړي. نو ان شاء الله دا به ډیره زیاته پیدا وي. الله دې په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي.